بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو اس پی اعجاز خان شیرپو څنګه شهید شو، څه ټیم شهید شو، چا سره وجنګي، د حقیقت څه دی، تر دې وخته پورې حقیقت مخې ته نه دی راغلی. په دې باندې به تفصیلي خبرې د تاسو سره کوو. اس پی اعجاز خان شیرپو چې په کیډټ باندې مشهور و، قابل ترین انسان و، جون کې ډېرې سختې تېرې کړې وې، د جون هره مزدوري یې کړې وه او په خپل مدد سره، په خپل قابلیت سره، په خپل ټیلنټ سره دغه ځای ته رسېدلی و. اس پی اعجاز د شیرپو تالاشاه همیشګل کلي اوسېدونکی و. په 96 کې دی برتي شوی و او په انګو کې د ټریننګ وروستو د ټول کورسونو کې په ټاپ راغلی و. د هغې نه په وجه باندې کیډټ چې کوم دی نو رالو. ما ته یادېږي چې پتنګي تاڼه کې دی ړومبې مدد محرر او محرر په دغه سیټ باندې ولګېده. د اس پی اعجاز خان 8 لوریانې، 2 لوریانې وفات شوي دي او 6 لوریانې ژوندی دي. په 9 کې 6 کې سبق وایي. د اس پی اعجاز خان ټولې اساسي 4 کاله په یو کور باندې کار شروع کړی، د هغه هم په خپله ځمکه کې ځای راګیر که، خو په 4 کاله کې هغه کور نه رسو. اوس چې کوم دی نو په قلا باندې شروع کړې وه چې قلا تې تو کړم. د اس پی اعجاز خان د قابلیت او د عاجزۍ او د رورولۍ یو بل مثال چې خپل وروڼه یې ټول د خپل لاس لاندې ساتلي او په یو کور کې دننه ژوند کوو د وروڼو په مشوره باندې بهر ته. او بهر هم داسې چې منځ کې پکې یو دیوال دی، خپل پټي کې یو دې خواته ځان له کور جوړو. ګرانو کتونکو د شپې 2 بجې دي او اس پی اعجاز خان ته اطلاع کیږي چې پلانکې ترهګر پولیس سره په مقابله کې د یو پولیس اهلکار جوبل شوی دی. 2 بجې دي، بادرۍ ته یې ګوره، د دې مل سره، د دې صوبې سره، د خپلې ډیوټۍ سره مخلصۍ ته یې ګوره. راپاسي او چې هلته ورسي نو لاول پولیس له دلاسه ورکوي، بیا پولیس والا چې کوم جوبل دی هغه اوچتوي او بیا دې پولیس والا د هغې نه یو کس جوبل کړی وي نو هغه وینې پسې ځي، وینې پسې روان دی روان دی روان دی همدغه ترهګرو ته رسي. ذرایع ډېره مهمه خبره مخې ته راوستې ده او په دې باندې راتلونکي نوي حکومت له پوره غور پکار دی چې هغه دغه ټیم کې مشین اچولی دی او مشین ورته کار پرېږدي. ډېر کنفرم ذرایع وایي، خو بیا خو هم هغه خپل کار کوي او هغوی ګرنیټ ولي. ګرنیټ سره چې کوم دی نو په ړومبنۍ مورچه کې یعنې د پولیس نه مخکې د هغه بهادرۍ ته وګوره، پولیس ورپسې شاته دی، دی مخکې روان دی. دا د یو قابل افسر، د یو ایماندار افسر، د یو جانباز افسر نشانی ده. یو مثال یې قایم کو، پولیس له یو سلام ورکړه او د پولیس نه مخکې په مورچه باندې وجنګېده او هغه 2 ترهګر یو وجل چې ریاست د هغوی په سر باندې 1 کروڑ و 20 لاک روپۍ انعام اعلان کړی و. دغه 2 ترهګر چې مولانا پل رحمان، ایمل ولی خان، سکندر شیرپو او داسې نور اهم سیاسي لیډرانو ته کولو دړاکې ورکړې وي. دغه 2 ترهګرو به مومن، باجوړ، مردان، کاټلنګ دا ټولې سیمې په ولقه کې اغوستې وې. بتهوري او دغه شانتې نورې ناکړدی په پولیس اټیک. پولیس د ډېر وخت نه دی په تالاش کې و، دغه علاقه دی نه ډېر په خوف خراس کې وه. ځکه اس پی اعجاز خان شیرپو بلکل صبر نه دی کړی. د شپې 2 بجې دی ویښ دی او خپلې ډیوټۍ ته چمتو دی، دی ځي او په مورچه جنګېږي او شهادت نوش کوي. ګرانو کتونکو اس پی اعجاز خان شیرپو چې په کیډټ باندې مشهور تر اخره پورې ډېر د غربت او د سختو نه خپل تعلیم دوامدار ساتلو او ډېر قابل و. نور وروڼه هم قابل دي او اتفاق ته ګوره د یوې ضلعې یو تره زوی په شیرپو چې ډېر تکړه افسر دی، په پښتونخوا کې یادېږي، هغه ډپټي کمیشنر دی او دی پکې اس پی دی او دواړه ډېر خواږه دوستان وو.
یو ضلع کې تعینات کیږي. خو اس پی اجاز خان د چې کله ډي اس پي شو اس چوګیرت کې د بهادرۍ قصې یادې خو ډي اس پي شو نو د زیاتره ډیوټي په کاټلنګ علاقه کړې وه او چې چېرته میشن ډیوټي به ونه هغه ځای ته به تلو کوم ځای کې چې دی تعینات شو اس پي رول نو په دغه علاقه باندې د دغه ترهګرو دهشت او دغه دهشت دپاره چې کوم دی هغه قرباني ورکړه هغه ورته په تاخ کې ناست. ګرانو کتونکو د هغه دا جزې هغه ګرځي په سایکل باندې یا ګرځي په موټر سایکل باندې هغه کې عجزي هغه کې دا دغه نشته خاکساري چې یاره زه غټ افسر یم دا هغه کلي ته چې به راغلی هر دوکاندار سره ناسته پاسته. پرون ماته یو کس وایي ما سره په کور کې ګلکار سره مزدوري کړې وه. زموږ د شرپاوال لپاره خو فخر دی خو دا د ټولې پښتونخوا دپاره د پاکستان دپاره فخر دی. نو افسوس کم ځای کې دی. اس پي شیربانو یو قرباني ورکړه منو یې یو زنانې ژوند دی بچ که. خو اس پي اجاز خان شیرپو چې نن دا ملکي ایوارډ قابل دی د نشان حیدر قابل دی هغه خپل ځانم قربان که هغه شپږ بچی به په انتظار کی چې پلار به مې راځي بابا به مې راځي هغه قرباني یې م ورکړله. د خپل هغه کور یو ارمان یو چې زه به دې کور ته خپل بچي راولم دلته کې به نور دلته کې ژوند کوو هغه قرباني م لاړه. هغه دوو کسونه م پښتونخوا صفا کړه. نن پکارو چې دې ملک صدر هغه تاظر و د هغه خاندان تاظر و. نن وزیر اعظم پکار وه چې هغه تاظر و د هغه خاندان تاظر و. نن آرمي چیف له پکارو چې هغه تاظر و د هغه خاندان تاظر و. ډېر افسوس ډېر افسوس. سبا درېیمه ده امید ته ساتو زما ده خبرې چې کوم دی نو ادارې والا اوري دا به د پښتونخوا د پولیس سره یو مړانه وي یو حوصله افزایي به وي. دغه پولیس چې د دوی د حوصلو د پوش کېدو یو سازش روان دی ځکه چې په اول میدان کې پولیس جنګیږي. پرون مې یو اس پي صاحب ولیده هلته د 400 کې ډیوټي کړې وه هغه خودکش له غاړه ورکړې وه. هغه وایي زه څنګه بچ شوم د هغه قربانۍ. یو بل اس پي صاحب مې ولیده چې د هغه نه پکې لاس کټ شوی دی. دا قربانۍ دي د پولیس او همت یې نه دی بایللی. د تورې وردی له الله پاک ډېر زیات پاور ورکړی دی چې پولیس والا کله دا واچي نو یو خو دشمنان زیات شي نو احتیاط ډېر زیات پکار دی چې احتیاط وکړي د ناکړدو نه ځان وساتي. خو د 2008 نه واله 2024 پورې په 400 کې یو پولیس والا نه دی برتي شوی. هماغه پولیس والا دي چې هغه کار کوي. خو کو نن دغه مشران دې ځای ته رانغلل او دې خاندان له دې پولیس له حوصله افزایي یې ورنه کړل نو یقینا دا به د پښتونخوا پولیس سره یو نور بد رویه وي بد رویه وي. نو ګرانو کتونکو اس پي اجاز خان باندې دغه څو خبرې ما کول غوښتل چې دې د کومو ترهګرو سره دا محسن ګروپ و د هغوی سره جنګېدلو او دې ریاست د دې په سر باندې 1 کروڑ 20 لاک انعام اعلان کړو. اس پي اجاز خان هغوی سره وجنګېده او بیا ویم چې د پښتونخوا د پولیسو سره چې کمې وسلې دي نو زیاتره وسلې نه ډزېږي زیاتره وسلې په عین موقع باندې پوچ کېږي. دا به م یو ټیکهدار اغوستی وي د دې د تحقیق وکړی شي د دوی چې کمې جیکټې دي دا هم ټیک نه دي د دوی چې کمې خیډمټې دي دا هم ټیک نه دي په دې د نظر ثاني وشي. نور د تیلو خرچه د ګاډو خرچه په دغې به ذکر نه کړو هېڅ قسمه وسایل ورسره نشته د نش برابر وسایل دي. راتلونکي حکومت ته دا یو ډېر لوی چیلنجز دي خو چېرې د پښتونخوا پولیس ته توجه ورکوي نو دوی د مالامال کړي دوی له د وسایل ورکړي. د اس پي اجاز خان په دې شهادت باندې موږ خبرې ترې کوو دې رنګ روړم دی او رنګ به روړیم چې دا کومه ذرایع موږ ته دا خبرې وي چې دغه ټیم کې دې مخامخ جنګېږي او خو ده
ډېر د ده دا مشین ډېر ډزېدلی نه به یې ګرنیټ تر نو جوړ کړی هغه بالکل منټلي ښه مقابلې ته ښه تیار و چې ورته هغه دې کې هېڅ قسمه کوتاهي نه ده کړې هغې چې هغه زه څه ته جوړوم نو ما به ځای ته رسولي خو د هغه وسله چې کومه ده هغه ټایم کې چې کوم ټوپک ورسره هغه ونه چلېده ګرانو کتونکو دا ډېره مهمه خبره ده دا خبرې ما ته ډېرې کنفرم زراوي نه ده دغه وکړی خو اس پي اجاز خان شرپو ته سلام او پکار ده چې ټول پښتانه هغه ته سلام پیش کړي د ده په دې مقابله کې هېڅ قسمه پلیننګ یا داسې خبره نه دا بالکل هغه بعضې مقابلې وي که نه په کور ورځي بې احتیاطي وي دا وي هغه خو دا خو چې د چا سره جنګېدلی دی نو په هغې باندې ادارې ناکامې شوې وي او مردانو دغه علاقه دا غونډه علاقې محفوظه کړې د خپل ځان قرباني ورکړه الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي الله پاک دې هغه خاندان له صبر ورکړي الله دې د هغه بچیانو مل شي او د هغوی پړه باندې د صبر اوبه توی کړي نو ګرانو کتونکو په دې مې خبرې کولې چې هر څه کې دا څو ورځې په تحصیل تنګي کې ډېرې واقعه رالې درې دوستان چې مړه شوي دي هغې کې هم تر دې وخته پورې پولیس ناکامه دي هېڅ قسمه پیشرفت په نظر نه راځي په هغې باندې به بیا خبرې کوو معلومات په هغې هم درکوو وخت په وخت باندې خو تر دې وخته پورې هغې کې پولیس هېڅ ته نه دي رسېدلي ډېر زیات کنفیوژن دی هغه هم ده بیا په تنګي کې چې کوم چوکیدار په دې سروالی دی د هغه بالکل دماغو کار پرېښی دی هغې دومره جوبل کړی دی سخت جوبل کړی دی هغه دپاره هم دعا کوی دی وخت کې په هسپتال کې چې کوم دی نو مرګي پروت دی دغه هم په تنګي تحصیل کې 13 هفته چې کوم دی په ټانک کې په دې سوګي علاقه کې یو کس وجلې کېږي پولیس نه هم غوښتنه ده چې هغې کې شفاف انکوایري وشي ځکه چې هغې کې کومه داویداري شوې ده هغه خلک هر قسمه تسلي ورکوي هغې کې یو انتقامي شان کاروي په نظر راځي په دغې باندې هم نظر پکار دی په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو خو ضروري مې غوښتل چې په اس پي اجاز خان باندې څو خبرې وکړم د هغه کور سره چې موږ کومې خبرې کړي هم تاسو ته وړاندې کوو چې نوی کور یې کوم جوړو